گفتگو دعا لکه څه هلته قرآن مجید کې د لمانځه ذکر شوی دی، روژې، خمس و زکات. پروردګار عالم مونږ صرف غوښتي نه دي 15 روپۍ راکړو، اهل بیتو ته به تغییر کړو، لمونځ ما دپاره وکړو، 10مه حصه زکات ما ته راکړو، حج دپاره ما ته راشي. که چیرې قرآن کې د دعا ذکر نه وی شوی، ایمو ذهنونه ډېر کمزوري دي. موږ به یو اعتراض خدای ندا کول چې خدای همیشه یې غواړي نه د وویله څه چې ته ځان ته دیر کړو. خدای ته پاته وه چې داسې اعتراضات به خلق د اعتراض ختم کولو دپاره کیدای شي نوری مو ذهنو کې څه تللی. خدای څه ویله قرآن کې وقال ربکم ادعوني استجب لکم. تاسو رب د داسې وایي چې وغواړئ ما نه، زه یې درته قبوله کړم. څه مو زړه کې وي تاسو وغواړئ زه درته ډېر کړم. ان الذین یستکبرون عن عبادتي سیدخلون جهنم داخلین. اما څوک څه متکبر دی، تکبر یې وکړو، زه سره خدای نه غواړم، ذلیل و خوار به جهنم ته داخلېږي. که سوچ وکړئ تاسو یوه حده پورې ته پلار نه ډیمانډ کوې غواړې، مینې سره پیسې درته درکوي، هر څه درته ښلي. مور نه ډیمانډ کوي درته ښلي، حاجي صاحب کربلایي نه ډیمانډ کوي درته ښلي درکوي، مرګلي نه انسان ډیمانډ کوي نه ښلي ورته درکوي. یوه حده پورې چې کله یوه حده ته ورسېږي چې بار بار ونه غواړي، باد ونې لګېږي، که پلار یا باد نه لګېږي، شرمشه ما غواړي، مور نه همیشه باد لګي. یو مرګلي به یوه حده پورې هر چا دنې کوي، خو که بار بار ته ونه غواړي باد ونې لګېږي، شرمشه ما غواړي. اما یکی خدای دی، یعنی دنیا کې هر څوک ته وکسه یوه حده پورې تا نه څه ډیمانډ کوي، ښه دنې لګېږي. اما که ډېر دنه غواړي یو شه بیا به ونې باد لګېږي، غوښتله ونې ښه نه لګېږي. ډېر خوږ مرګلی دی. یعنې د مور تاسو عام زندګي کې مور و پلار نه خوږه رشته هغه نه الګ ستان ارسي همیشه غوښتنه ونې باد لګي، غوښتلې نه کله اور کې خفه کېږي. اما یکی خدای دی چې دا نه غوښتلې نه خفه کېږي، دینه یې څه نه غواړي بیا خفه کېږي، کله نه ونه غواړي بیا دنه خفه وي. ایدي دار څه کله پرېږدوي بل دار طرف ته لاړ شي، دا بیا خفه وي چې انسان ویلي ده زه پرېږدول، ما نه یې ویلي نه غواړي، ته خو راشه کمایي څه ځکه یې وایي چې څو پورې شیطان نه وي مړ، داسې مه یې چې شیطان ما باندې اټیک نشي کولی، ما بل ته وایي نشي، ما ګمراه نشي کولی. کله به مړ کېږي چې کله امام زمان ظهور وکړي. یا مې معلوم پورې محله ده ورته چې یا مې معلوم نه یو روایت داسې دی تفسیر چې امام ظهور وکړي هغه پورې محله څه څو پورې شیطان مړ نه وي داسې مه یې څه ما ګمراه نشي کولی، ګمراه به کوي. او څو پورې جهنم ته څو پورې چې جنت ته نه وي داخل پوره پورې بېغامه مه کېنه. کله جنت ته داخل شو هغه ستا بېغامه شو، پوره پورې بېغامه. او څو پورې خدای خزانې نه وي ښولي، ته هم ورته واقع سوای خدای نه بل چاته خوا نه خدای نه یې غواړه، بل چا نه یې. چې څوک یې تا کار وچېروي هغه به څو ورځې وي، خو چې خدای یې تا لیارې کلو کړي بیا هغه دعا محل عبادت، بهترین عبادت، خالص عبادت هغه دعا ده. چې ډېرو المنځونه ډېره دعا بهتره ده، یوه نکته ده، ډېر الموجود مختلف قسم د مشکلات دي، خو دعا دپاره څه شرط دی؟ دپاره هېڅ شرط نشته. زه وروسته ښیم هغه بېله څه خبره یې څه شرط صرف ونه غواړئ هر ټیم مې ونه غواړئ. زه درته وایم امامانو احادیثو نه دعا والا کومه لهجه ده هغه ډېره سخته ده، هغه صاحب جمله ده اخلاق هغه جمله
امام کوم حدیث ویلی دی هغه عقولو ته سترګې غړولې دي بې خبره کړي دي. مولا کومې خبرې کولې که نه، مثلا مولا علی علیه السلام کومې خبرې کولې، خطبې یې ورکولې، خلکو ته ناست و، خلکو سره مقصده و. مولا دعای کمیل والا کومه لهجه دی هغه بیا خلکو سره نه وه، بیا خدای سره لګیا. زه څه خلکو څه خبرې کوم زه به سترګې غړوم، څه دا مو خبرې نه کېږي که نه، دې وجې نه تاسو په مطابق خبره مو که زه خدای سره خبرې کوم بیا خدای هر چی نه کېږي. نه اهل بیتو والا دعاونو والا کومه لهجه ده هغه خدای طرف ته ده، هغه بیا ډېره زه